اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتونکو زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. نن تاسو ته زما ټاپک چې کوم دی هغه د آرمي باره کې دی. تاسو ته به د اوسني حالات خو پته وي چې د آرمي د خلاف پروپیګنډې کیږي، د آرمي د خلاف خبرې کیږي، د آرمي بې عزتي کیږي. دا یو مسله راغلی وه جهاز کې، جهاز روان و نو هغه وغورځېد. یا نیچرل الله پاک قدرت دی، الله پاک چې غواړي چاله زندګي ورکړي چاله نه. خو خلک څه وایي دا جهاز ټارګټ شوی و ډرون باندې، آرمي چوپه ده. حالانکې په جهاز کې دنده درې زموږ نوجوانانو چې کم شهید شو، نو ولې دا هم دوی ټارګټ کړي وو؟ دا زه غلط شوم خو شپږ شهید شو، ولې دا یې ټارګټ کړی و؟ تاسو ورپسې خبرې کوئ چې مسلې رالي. زه د هغه مسلې وارې خودکش په وزیرستان کې 4 خلک مړه شو، ولې دا هم ټارګټ شوی و؟ ولې دا هم آرمي بکس کړی و؟ ولې په دې سیلاب کې څومره نوجوانان لاړل، ولې دا هم آرمي کړی و؟ سوچ وکړئ چې خپل کور پرېږدي، خپل هغه خاندان پرېږدي او راشي زمونږ سیکیورټي دپاره، زمونږ د ملک دپاره، زمونږ زندګۍ دپاره خپل زندگی قربان کی، او بیا پکې مونږ وایو چې آرمي بده ده، آرمي شامله ده. داسې ولې شامل ده؟ خپل کسان چې پکې مري دا تاسو ته واضحه ده. الله پاک قدرت پسې تاسو وایي چې دا یو هغه کس ټارګټ کړی و آرمي چوپه شامله ده پکې. تاسو آرمي پس خبرې پرېږدئ چې کم زمونږ ملک دا ملک تاسو د فلسطین هغه والی مثال والی آرمي یې نشته، نو څه ورسره کېږي؟ خپل پروټیکشن نشي کولی، د بل ملکونو نه پناه غواړي چې موږ معاف کړئ او یا موږ له آرمي راکړئ. سوچ وکړئ زموږ د پاکستان نوجوان چې نو بیا به څه کېدل؟ امید لرم تاسو چې چا دا پروپیګنډې کړي هغوی ته به خپل غلطۍ احساس شوي، او زه خپل حکومت ته میل غواړم چې اوس بیا هم څوک د دې د پروپیګنډې وکړي د آرمي د خلاف، او آرمي په خلاف خبرې وکړي، بې عزتي وکړي، او دا وایرل کړي دا چې آرمي بده ده او دا شي نه. نو هغوی د خلاف دې کاروایي زر وکړي، ځکه دا نوجوانان ما ته داسې لګي زموږ آرمي ته او زموږ ملک ته خطره ده. دا تاسو ته زه اوس هم بیل غواړم چې زموږ آرمي سره مینه ساتئ. دا ډېر زیات اهم خلک دي چې کوم شهیدان شوي دي، دا زموږ آرمي وال ډېر زیات اهم خلک دي. دی زموږ بارډر زموږ پاکستان یو حصې کې دي، یو هر څه بچوي، خو دی نو موږ به جمځي نو. امید لرم تاسو ته به خپل غلطۍ احساس شوي چا کړي. ورسره یوم عاشور دی، د دې مبارکي به تاسو ته درکول غواړم. او ما ته پته زه لږ ناوخته شوم، زه لږ لیټ شوم، خو بیا هم د الله پاک ډېره شکریه ادا کوم چې ما له دومره ټایم راکړو، ما له دومره وخت راکړو، ما له زندګي راکړه ستاسو سره انټراکشن وکړم. ما هم روژې نیسل دي، امید لرم ستاسو روژې به هم ښه تېرې شوي. فرض نه دي خو ما باندې فرض دی، زما عمر هم دومره نه دی، خو ثواب پکې ډېر زیات دی. دا امام حسن او امام حسین رضی الله عنه د دې کربلا شهیدان هغوی دپاره دعاګانې کوو، او زموږ څوک هم بیماران دي په دې روژې کې زه ورته دعا کوم زموږ د ملک شهیدان، زموږ د ملک بیماران روغ چې کوم اوس په هاسپټل کې دي، کم مریض هم وتري، یا الله ته ولې ښکلې صحت ورکړي او انشاءالله زموږ د ملک په خدمت کې ولګي. جندو ستاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله، والسلام.